بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې منګه د قصر لغوي او حقيقي معنی ویلو چې قصر په لغت کې په معنی د حبس سره د په اصطلاح کې ویل کېږي یو څه په بل څه پورې په مخصوص طریقې سره خاص کول. دا قصر دوه قسم دي، یو قصر حقيقي او قصر غیر حقيقي. قصر حقيقي دی ته وایي چې د دې موصوف لپاره د دې صفت نه علاوه نور صفتونه اړو کېدای شي نه، یا د دې صفت لپاره نور موصوفونه اړو کېدای شي نه، دغه ته قصر حقيقي وي. او قصر غیر حقيقي چې ورته بل نوم قصر اضافي وي چې د بعض سيزونو په نسبت سره د یو سیس بل سیس ته نسبت شوی د بعض سيزونو په نسبت سره. مې هم ویلو چې دا دوه په دوه قسم دي، یو قصر الموصوف على صفت او یو قصر صفت على الموصوف ته. قصر الموصوف على صفت چې دا موصوف د دغه صفت نه علاوه بل چاته بل صفت ته تجاوز نه کړي، او قصر صفت على الموصوف چې د موصوف د صفت نه بل موصوف ته تجاوز نه کړي. او بیا ویلو چې دلته د صفت نه مراد صفت معنوي ده، صفت نحوي دي نه مراد. صفت نحوي هغه تابع ته ویل کېږي چې د خپل مطبوع د وضاحت لپاره چیندار راغلي وي، او د دوانو په میس کې عموم خصوص من وجهین نسبت ده چې دوانه پکې دوانه مادي پکې وي. نو هغه لپاره مثال ویلو چې اعجبني هذا العلم، او چې ماده افتراق پکې د جانب واحد نه لکه العلم حسن چې دا صفت معنوي ده او صفت نحوي نه ده، او مررت بهذا الرجل دا صفت نحوي ده او صفت معنوي نه ده. بیا موږ دا ویلو چې دا قصر صفت علی الموصوف او قصر الموصوف علی صفت دا دوانه دا قصر صفت علی الموصوف دا پکې با کله کله مبالغتن دا یو موصوف موجود یو هغه د سی لکه د سر په دې شمار لشي په منزله د عدم باندې ګرځول شي او د حقيقي ادعاء ویل کی. اوس نن سبق کې دا قصر الموصوف علی صفته او قصر صفت علی الموصوف د دې قسمونه دي. نو دا درې قسمونه دي لندو الفاظو کې، یو قصر افراد ده او یو قصر قلبي ده او یو قصر تعیین ده. قصر افراد دې ته ویل کېږي چې مخاطب دا سامع یو متکلم یو خبر او کړه او دا صفت د یو څو کسانو د لپاره ثابت کو، د یو څو موصوفونو د لپاره ثابت کو، یا د دې موصوف د لپاره څو صفاتونه ثابت کړل. چې قصر صفت الموصوف او قصر الموصوف على صفت دا به مونږ وایو کنه. نو دا چې د متکلم د سامع ته یو خبر او کړه د موصوف د لپاره څو صفاتونه ثابت کړل، نو دا په قصر صفت الموصوف کې. او یا په صفت د لپاره څو موصوفونه ثابت کړل، نو دلته کې دا متکلم په خپل خبره باندې د دې تعیین کوي چې دلته کې د دې لا ټول نه مراد بلکې یو ته مراد ده، یو ته مراد ده. دې ته قصر افراد وي. قصر قلبي چې متکلم خبره وکړه او خبره پچا د چا په بارک وکړه، نو که قصر صفت ان موصوف ته نو د په ځین کې یو صفت ته او چې دا صفت نه بلکې د دې په قلب د دې په ځای باندې بل صفت ته، یا د یو موصوف لپاره ثابت کړي او ته چې د دې موصوف لپاره نه بلکې د بل موصوف لپاره یو خلقا د یو په ځای باندې بل شي. او په قصر افراد کې جن لاول ډیر وي او بډیرو کې ده یو چې دا متعین دي، افراد مفرد نه ده. او په قصر قلبي کې قلب اړول بدلول یعنی یو ده خو دا ته کوم میدان نه بلکې دا بل. قصر تعیین دي ته ویل کېږي چې د شک دی چې په دې وو کې خو یو ده خو کم یو ده پکې، په دوو کې خو یو ده خو کم یو ده، کم یو د پاره چې کم قصر کې نه د قصر تعیین وي. دې خبره باندې پوه شئ. نو درې قسمونه دي، قصر افراد، قصر تعیین او قصر قلبي. او د دې دوه صفاتونه دوه قسمه، قصر الموصوف على صفت او قصر صفت على الموصوف. نو ټوټل شپږ قسمونه شول. یعنی مطلب دا قصر افرادي به هم بدفت راځي، قصر الموصوف على صفت به هم راځي او قصر صفت على الموصوف به هم راځي، او قصر قلبي به هم قصر الموصوف على صفت او قصر صفت على الموصوف هم راځي، او قصر تعیین چې دا به هم قصر الموصوف على صفت او قصر صفت على الموصوف راځي. اوس دا تقسیم چې کوم دی کنه دا الاول په شرح کې کړه او بیا پس دا غینه په متن کې کړه ده. نو دی وجنه دا خبره چې نن دا پتا سوچ را په مخه اوړي لا خبره په مخه به خبره اړې راړې. نو لاولي په شرح کې کړي دا، بیا په متن کې کړي دا، او په متن کې بیا دا غي تشریح بیا کړي دا. نو دی وجنه دا خبره وګړه کړي دا.
او نور خبره دغه د کوم جماعت واستو ویلا نه لاول دي سور سور دې ته صرف وګورئ کنه بیا پس تاګې نه ځوکا والاول يعني ده اولانيه يعني قصر الموصوف على صفات من غير الحقيقيه يعني ده تقسيمونه چې دین دا صرف قصر اضافي دي ده قصر حقيقي نه دي تخصيص امر بصفه دون اخرى چې یا خاص کول د یو امر دی امر نه مراد لګي موصوف ده خاص کول د یو امر یعنی خاص کول د یو موصوف په صفت پورې نه په بل صفت پورې او مکانها یا دغه په ځای باندې تخصيص صفه بامر دون اخر او مکان یا په ځای باندې نو فكل منهما ضربان هر یو د دې نو قسم دي والمخاطب بالاول مخاطب اول سره من ضربي كل ده هر قسم نه يعتقد الشرك ده چې څوک اعتقاد شرکت کوي نو دې ته ويسمى قصر افرادين دې ته قصر افراد ویل کېږي لقطع الشرك ده وبالثاني دویم نمبر ته يعتقد العكس څوک چې د عکس اعتقاد لري نو يسمى قصر قلبي دې ته قصر قلب ویل کېږي لقلب حکم المخاطب ځکه چې د مخاطب دا حکم بدل کړی دی او تساوى عنده یا بدل باندې د بنسبت باندې برابر وي ويسمى هذا القصر قصر تعيين او دې ته قصر تعيين وي لتعيين ما هو غير معين عند المخاطب ځکه چې دا متعین کوي هغه کوم چې د مخاطب په باندې غیر معین دي پرې باندې پوښوي ها وزوره والاول دا الاول نه يعني قصر الموصوف على صفات پرون ما تاسو لري دا وګوره خیا دا وای چې خره ته دا نه نو بیا په تاسو اوړې راوړې چې دا خو لکه مونږ نه پویګو په دې باندې قصر الموصوف على صفات څه مطلب دی چې دا موصوف را بند کړي په یو صفت باندې موصوف را بندول چې د موصوف د لپاره دغه یو صفت ثابت دی بل صفت ولا ثابته من غیر الحقیقی د غیر حقیقینا یعنی د موږ ویلو چې د قصر دوه قسمونه دي یو قصر حقیقي او قصر غیر اضافي او اضافي ته بلوم غیر حقیقي وي نو دا قسمونه چې کوم دي د قصر افراد او قصر قلبي او قصر داعین دا د قصر حقیقي قسمونه نه دي بلکې د قصر غیر حقیقي د قصر اضافي قسمونه دي تخصيص امر بصفه دون صفه اخرى خاص کول دی امر ما تاسو وی چې د امر نه مراد بدلګه موصوف به هر ځای کې چرایي بدلګه بل امر نه مراد سوي موصوف خاص کول دی موصوف په صفت سره نه بل صفت سره اخرى په بل دمن اخرى او مکانها اخرى یعنی چې دا صفت د دې موصوف د بار دغه یو صفت ثابت ده د نور صفات ولا ثابت نه دي نو یې چې یو ثابت دی نو نه ثابت نو دا قصر افراد شو کنه ها او مکانها یا د دې په ځای باندې یعنی دا متکلم چې د مخاطب د لپاره کوم صفت لري موصوف د لپاره را بند کړي نو دا نه دی بلکې د دې په ځای باندې بل دی او د دې په ځای باندې بل نه تاسو لګيږي قصر قلبي څور ته وای قصر قلبي دغه خبره کوي اي تخصيص امر بصفه یعنی خاص کول دی امر نم پیژنم کنه را خاص کول دی موصوف بصفه په صفت سره مکان صفت اخرى په ځای د بل صفت چې په ځای دبل صفت نو څور ته وای والثاني او د دویمه قصر صفت على الموصوف قصر صفت على الموصوف نه پیژنم کنه خاص کول د یو صفت په یو موصوف پورې خاص کول لګته ما قائم الا زين قیام نه ثابت مگر چاله ثابت ده نو دلګي را صفت ثابت کو صرف او صرف د چا لپاره د زید لپاره عمر لپاره نه مگر لپاره والثاني دویم قصر صفت على الموصوف من غير الحقيقي غير حقيقي څه مطلب دی تخصيص صفه بامر خاص کول یو صفت په امر پورې امر نه پیژنم کنه خاص کول د صفت په یو موصوف پورې دون امر اخر بل نه په بل پورې نه چې په بل پورې نه انداسه شو قصر افراد او مکان هو چې په مکان باندې نو بیا سره قصر قلبي وقوله دون اخرى مطلب سره معناه معنی لري دا دون اخرى معنی دا متجاوزا عن الصفه الاخرى چې دا متجاوز دی بل صفت ته فان المخاطب ور اوس دغه خبره کوي فان المخاطب اعتقد اشتراكه في صفتين چې مخاطب اعتقاد لرو د دوه شذو په دوه صفاتونو کې د اشتراک والمتكلم يخصصه باحداهما او متکلم دا خاص کوي په دوه کې په یو سره ويتجاوز عن الاخرى او د بل نه تجاوز کوي لکه پوښتنه به نه مانی نو چې د دوه د لپاره مخاطب ته دوه د لپاره ثابت دی او ته د لپاره ثابت دی دا کم قصر شو قصر افراد څه شو وځوي دا دونه چې متن کې راغی دا دونه څه ته د دونه تحقیق دی ومعنى دون في الاصل او دون معنى په اصل کې ادنى من مكان شيء یعنی ادنى مکان دغه سن حقته
يقال ولګي هذا دون ذاك چې دا سیس د دې نه ښکته دی اذا كان اخط منه قليلا دا باغ وخت ولګي کله چې دا سیس د دې نه لږ مونته ښکته وي ثم استعير بیا نقل کړه شوی استعاره کړه شوی یعنی لا ادنى به استعمالي للتفاوت في الاحوال والرتب فاحوال او په مرتبو کې د کموالي د تفاوت لپاره ثم توسع فيه بیا اتساع یعنی فراخواله کړل شوی فی پدې کې فاستعمل فی کل تجاوز فبس استعمالي لګي بهر یو چې کوم متجاوز وي د یو حد نه بل حد وتقطع حكم الى حكم او اړیدل د یو د نقل کول د یو حکم نه بل حکم ده لکه پوه شو به معنی ها وس وی کنه ولقائل ان يقول په دې سره اعتراض ته اشاره ده چې دا دون اخرى او دون اخر د دې نستاسه مطلب دی وای دون اخرى او دون اخر مطلب دا دی کنه وای چې موږ وی کنه چې متکلم د یو څه د جو کتابه کې د دون اخرى او د دون اخر نه مطلب دا واغلی کنه چې را طریقې د یو څه د مافوق الواحد مراد واغلی مافوق الواحد مراد واغلی نو دا چې نه بیا د حقيقي او غیر حقيقي ته شاملېږي او حال دا مقوي چې دینه مراد قصر غیر حقيقي دي دا قسمونه او کتر دینه مراد صرف دو واخلي نو بیا یو کس له مخاطب په ځای کې درې صفات سلور صفات نو هغه ته دا تعریف نه شاملېږي پوه شو به معنی صرف د دوه د لپاره ثابتېږي چې د مخاطب په ځای کې دوه موصوف وي نو د یو د لپاره ته ثابتې نو دا قصر افراد دی او د یو په ځای باندې بل نو د دوه د لپاره صرف ثابتېږي او په هغه ځای کې بیا دا تعریف تاسو نه لري چې د مخاطب په ځای کې د دریو د سلورو د پنځو د شپږو احتمال وي لکه پوه شو به معنی نو دا ستاره تعریف یا خلق خپل افراد لره جامع نه لري او یا معنی نه لري دخول غیرنا هغه ته چې د مافوق الواحد مراد ده نو بیا خدا د قصر حقيقي د پاره قسمونه جوړيږي اته مخکې موږ ته دا خبره وکړه چې دا قصر افراد او قصر قلبي او قصر داعين دا قصر غیر حقيقي قسمونه دي د قصر اضافي قسمونه دي واښو به دي معنی ولقائلنا يقول او د معترض لدا ويمكن دا حق سره چې وای ان اريد بقوله دون اخرى ودون اخر دون اخرى دا ګره په دې کې په تاسو دا یاد ساتي کنه چې دا صفت دا مؤنث ټکره او موصوف ته دا مذکر ټکره نه په کوم ځای کې چې اخرى راشي نو مراد به قصر صفت علی الموصوف یعنی صفت په مراد وي او په کوم ځای کې چې اخر راشي نو د هغه اخر نه به مراد قصر الموصوف علی صفت وي ځکه اخر ته نه دا مذکر دی پوه شئ نو لقائل ان اريد بقوله تستابي دون اخرى او دون اخر نه څه مطلب دی دون صفه واحده چې کم وي د صفه اخرى ودون امر واحد اخر فقد خرج عن ذلك نوه البديسره ما اذا اعتقد المخاطب كل اعتقاد لري مخاطب اشتراك ما فوق الاثنين فقولنا ما زيد الا كاتب لك زمون دا قول جمع زيد الا كاتب لمن اعتقده كاتبا وشاعرا ومنجما چې اعتقاد دی چې دا کاتب هم دی شاعر هم دی او منجم نجومي هم دی نو هغه ته وی چې ما زید الا کاتب یعنی زید نه مگر لیکون کړي یعنی شاعر نه نجومی نه نو دا د تعریف نه اوتل زکه چې پدې کو خصب و پکې دي او تا پکې ډیر وقولنا ما کاتب الا زید او دا وزره قصر المصفات الموصوف چې جنره کاتب مگر زید لمن اعتقد الكاتب دا چې اعتقاد لري د کاتب چې زید دی او عمر دی او بکر دی نو ته ما کاتب الا زید وان اريد اعم من الواحد او کدين اراده کله شي دیونه سیوا کدوی او کدری کسلوري ک پنځي نو فقط دخل في هذا التفسير القصر الحقيقي نو بدی تفسیر کې قصر حقيقي شامل شو الګه پوه شو باندې دا جواب نه ورکړه جواب اعلان دی بری اشیاء کې لیکل لري اريد عن الاشكال وان اريد باندې وجيب عن الاشكال المذكور جواب ورکړل شوی لري مذکوره اشکال نه به اختیار شق ثاني په اختیار شق ثاني سره چې مطلب زمونږه د دون اخرى او دون اخر نه مطلب دا دی چې ما فوق الواحد وي سوي لكن المراد واحده لیکن مراد واحد وغيره على سبيل التفصيل په طریقې تفصیل سره ما ته وسو غره په جواب ته لنډو باندې چې په دې قصر حقيقي کې اجمالا لګته انما الله اله واحد بشک الله پاک یو خدای دی دلته ما سیو نشته دا قصر حقيقي دی وس اجمالا یعنی چې د الله نه ما سیو سوم دي کنه نو هغه ټول د دې شامل دي او په قصر حقيقي کې لکه زما ما کاتب الا زید نو بدی کې بزما چې دا ما کاتب الا کاتب نه مگر زید یعنی عمر نه دی بکر نه دی خالد نه دی نو بدی کې چې زدا قدر کوم دا په تفسیری ما وي او په قصر حقيقي کې اجمالی
دغه نو د ځوانو په منځ کې دغه فرق دی لکه پوه شئ نو قصر حقیقي به کې نه شاملېږي ځکه قصر حقیقي کې د نورو نه نفي کېږي خو على سبیل الاجمال او په قصر غیر حقیقي کې د نورو نه نفي کېږي على سبیل التفصیل پوه شئ لکه زما انما الله اله واحد نه دا قصر حقیقي لپاره مثال دی چې بهشکه الله یو معبود دی د الله نه ما سوا هیڅ څوک نشته دی اوس هیڅ څوک مطلب په دې کې هر سره راغلل زید عمر بکر پکې ځنه ما او چې ما وې ما قائم الا زیدون نه دی مطلب دا دی چې دا ولال نه مگر زید دی یعنی عمر نه دی ولال بکر نه دی ولال خالد نه دی ولال به چې دا په ذهن کې سوق راځي د مخاطب په ذهن کې سوق راځي نو ته ورته ویل کا مطلب ته چې لګه دا شفیع الرحمن یا سرالی او عبد الله دا درې وړ ملګری دي او دوه وړ درې وړ یو ځای ته ځي او یو ځای کېږي پاسي نو زه ما قائم الا یاسر مطلب دا چې ولال نه مگر صرف پکې یاسر ولال نو ټول ناشتي نو ټول کائنات کې ټول خلک دی ټول نه دي ناسو مګر د مخاطب په ځای کې چې کم دي چې دغه دا سره نه نو په دې قصر غیر حقیقي کې تفصیلا دا نفي د غیر نه کیږي او په قصر حقیقي کې اجمالا نفي د غیر نه کیږي پوه شئ فكل منهما پس هر یو د ځوانونه د کم ځوانونه اي فعلم من هذا الكلام ومن استعمال اللفظ او چې دلګي او استعمال شی په دې متن کې ومن قصد غير والاول من غير الحقيقي تخصص امر بصفه دون اخر او مكانها واذا اتبعنا بان كل واحد من قصر الموصوف على صفات وقصر صفات على الموصوف چې دا قصر موصوف على صفات او قصر صفات على الموصوف دا اتبعنا په قسم دي ضربان په قسم دي الاول التخصيص بشيء بدون شيء چې خاص کول شي نه په بل شي سره والثاني تخصيص بشيء مكان شيء چې خاص کول شي په زیاده بل شي باندې نو چې په زیاده بل شي باندې نو دا قصر قلبي شو او چې یو شي دی او دا بل نه نو دا قصر افراد شو والمخاطب بالاول مخاطب په اول سره من ضربي كل اندهار قسمونه يعني قصر موصوف على صفه او قصر صفات الموصوف ويعني بالاول يعني التقصير بشيء دون شيء من يعتقد الشركه حاجه اعتقاد لري شرکت شرکت صفتين في موصوف واحد چې په یو موصوف کې د 2 3 4 5 شپږو صفاتونو شرکت لري في قصر الموصوف على صفات وشركه موصوفين او شرکت د 2 موصوفونو لري د 3 ډیر لري في صفه واحد في قصر صفات الموصوف فالمخاطب بقولنا ما زيد الا كاتم ما زيد الا كاتب دا قصر الموصوف على صفه بار مثال ہے چې زید نه مگر کاتب دی یعنی عمر نه بکر نه خالد نه او بلغه خبره وکړه نقطه دا کنه چې موږ د بسنګ په دغه چې دا قصر صفات على الموصوف ته او دا قصر الموصوف على صفت ته و دا کوم څه چې په اوله کې ذکر شي کنه جدا کلاول ذات ذکر شو نو دا قصر الموصوف على صفته لکه ما زید الا كاتب دا قصر الموصوف على صفته او ما كاتب الا زید دا قصر صفات على الموصوف ته ځکه چې کوم لاول ذکر شو کنه دا قصر صفات على الموصوف دا بیان دی فالمخاطب بقولنا ما زيد الا كاتب من يعتقد اتصافه و ما زيد الا كاتب من په صورت کې وایو چې کم اعتقاد لري چې دا متصف ته په شعر سره په کتابت سره او بقولنا ما كاتب الا زيد من يعتقد چې اعتقاد لري د اشتراک د زید او د عمر په کتابت کې او سما هذا القصر او د قصر ته ویل کېږي قصر افراد ورته ویل کېږي د قطع الشركه التي اعتقدها المخاطب ځکه چې دغه شرکت ختم کو کم چې مخاطب دا اعتقاد لرو الګه پوه شو مې باندې وبالثاني دویم نمبر اني تخصيص شيء مكان شيء چې خاص کول یو څه بزیده بل څه باندې نو چې بزیده بل څه دا کوم یو قصر ده قصر قلبي من ضرب كل بالقصر لمن يعتقد العكس چې اعتقاد لري دا عكس الحكم الذي يعني حکس دا حکم کم چې ثابت کړه راګي د متکلم فالمخاطب بقولنا ما زيد الا قائم لا ما زيد الا قائم من اعتقد دا چرته چې اعتقاد لري اتصافه بالقعود دون القيام چې د متصف کې د زید په قیام پورې په قعود پورې نه په قیام پورې او بقولنا ما شاعر الا زيد من اعتقد ان الشاعر عمرو الذي چې شاعر عمر دی نه ويسمى هذا القصر قصر قلبي او د قصر قلبي ولې لقلب حكم المخاطب لکه د مخاطب د حکم مقلوب کو واړوي لکه پوه شئ دا بل ان شاء الله جو سبب